الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستانو زمونږ د نن درس عنوان او خلاصه ده د جدید الحاد د پیدا کېدو وجوهات. حاکم وجوهاتو حاکم اسبابو چې د هغې په وجه باندې په مغرب کې د الحاد را پیدا شو. دا خو تاسو ته پرون وضاحت وشو چې الحاد دا د مغرب نه پیدا شوی دی. د پرونی درس خلاصه مختصر غونته کې تاسو ته بیانو چې د عهد قدیم په ټوله زمانه کې مذهب غالب پاتې شوی دی او په هغه زمانه کې بعضی فلسفو ته او ساینسدانانو ته د مذهب په جرم کې سزا هم ملاوه شوې وه. هغه فلسفو به چې کومه نظریه پیش کړه هغه به د هغه مذهب خلاف او د هغه مذهب د کتابونو خلاف به هغوی له به سزا ملاو شوه. لکه په دې کې موږ ته مثالونه موجود دي. اول پکې سقرات دی. سقرات ته هم په دې جرم کې پانسي ورکړی شوی و او زار یې ورته پکې ورکړي وو. د بعضې قومونو دا رواج او دا رسم چې څوک به پانسي کو نو زار به ورله ورکړو. نو سقرات ته هم په دې جرم کې دا زار ورکړي و. دی وجلی و 399 قبل مسیح د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش نه 399 کاله مخکې په دې سقرات باندې دا جرم و چې د هغه وخت چې کوم مذهب او کوم حکومت و هغه په دا الزام لګولی په سقرات باندې چې ته زموږ د هلکانو ذهنونه خرابې، ته زموږ د خدایانو سپکاوی کې، نو دلی به سزا ورکړه. دغه شانته کې په 14مه صدۍ کې هم یوه نظریه داسې وه چې هغه د بایبل خلاف وه. ګلیول په نوم باندې یو فلسفي و، هغه له د عمر قید سزا ورکړې وه. د هغې پس منظر دا و چې د قدیم زمانې نه 2 نظریې را روانې دي. یوه نظریه د بطلیموس وه چې هغه ویل چې د ځمکه د کائنات مرکز دی او د لمر غیر چاپیر او د سیارې د ځمکې نه غیر چاپیره ګرځي. دویمه نظریه چې وه د فیثاغورس وه، دا قبل مسیح نظریې دي. هغې ویل چې د ځمکه او د نورې سیارې دا د لمر نه غیر چاپیره ګرځي. بیا کله چې حضرت عیسی علیه السلام الله رب العزت اسمان ته اوچت کو ژوند دی، بیا د بایبل د ځان نه ولیکلو. دا یو ځان له موضوع او په دې باندې انشاءالله موږ با کتاب هم برابرېږي چې دا موجوده دا تحریف شوی بایبل دا د ځان نه لیکلی دی. د دوی تناقضات او د دوی تحریفات د دوی ګستاخیان موږ را ذکر کړي دي. نو دې بایبل کې دوی دا نظریه پیش کړله چې د ځمکه د کائنات مرکز دی. نو د بطلیموس د نظریې تایید دوی وکړو. خو چې کله په 14مه صدۍ کې بیا د ساینس ترقي وشوه، نیوټن او داسې نور مشهور فلاسفه ګلیول هم پکې وو، نو دوی دا نظریه پیش کړه چې بهی دا خبره غلطه ده چې دا ځمکه د کائنات مرکز دی، بلکې دا ځمکه دا هم یو سیاره ده، دا ګرځي، دا غیر چاپېره د لمر نه رفتار کوي. نو دا نظریه خو د بایبل خلاف وه. نو چرچ په دې باندې الزام ولګو، د بدعتو الزام یې پرې ولګو. نو دله یې ویلې چې اول به ته د خپلې ته یې مجبوره کړو چې اول ته د خپلې نظریې خلاف پیش کا او د هغې به او د دې نه وروسته بیا دله سزا ورکړه. نو ده په مجمع کې ویل چې یاره زه بدعتي یم او بیا یې دا عمر قید کو او دا بیا په عمر قید کې په 1642 عیسوي کال کې دا بیا دې کې مړ شو. نو د جرم دا و چې ده دا نظریه پیش کړې وه چې ځمکه د کائنات مرکز نه دی او د بایبل په نظم باندې خو دا نظریه وه چې ځمکه د کائنات مرکز دی. دا نظریه وه. دغه پرونی درس وضاحت و چې یاره د جدید الحاد پس منظر سو. اوس د جدید الحاد د پیدا کېدو څه وجوهاتو، نو د هغې وضاحت ضروری دی چې موږ تاسو وګورو. دغه شانته کې په پرونی درس کې تاسو دا هم شوي چې د جدید الحاد او د قدیم الحاد سره فرق سو. نو موږ ویلو چې د اولې زمانې دهریت او الحاد چې هغه انفرادي او دا اجتماعي دی. په دې باندې مکمل درس موږ کړی. دویم فرق دا و چې جدید الحاد د قدیم الحاد سره هغه قدیم الحاد څخه په خاص فلسفه باندې مبني نو، فرضي اشکالات او اعتراضاتو. جدید الحاد دا د ساینس په علوم باندې مبني دی. د نه وروسته عقلي طور باندې مضبوط دلایل موجود دي.
او دریم نمبر د جدید الحاد د پیدا کېدو وجې څه دي چې موږ نن د درس زمونږ خلاصه ده زمونږ د نن درس موضوع ده. نو موږ په دې کې درې خبرې ذکر کړې دي. د جدید الحاد د پیدا کېدو درې وجوهات موږ بیان کړي دي. اول د کلیسا ظلم او د هغه نه بغاوت. نو اول چې د جدید الحاد وجه سوا هغه د کلیسا ظلم د هغه نه بغاوت. اوله وجه چې هغه د کلیسا ظلم د دې وجو چې په مغرب کې عیسایت ډېر په زور او شور سره حکمرانی کوله. حکمران به هم د پادری تابع وو. د پادری د مرضی نه خلاف یې څه نشو کولی. عیسائی مذهب چې هغه د خپل اصلي شکل کې نو پاتې شوی. عیسائی مذهب په اصلي شکل کې نو پاتې شوی. هغه پادریانو او عیسایانو پکې د ځان نه قوانین جوړ کړیو. په ظاهره خو دا آسماني مذهب وو، لیکن په حقیقت کې دا اوس یو زمینی مذهب جوړ شوی وو. خلکو د ځان نه جوړ کړو او انسان چې کوم څیز جوړ کړي هغه د ټولو انسانانو د ټولو زمانو لپاره مفید نه وي. نو دا خود ساخته مذهب چې وو او نو مې ورته عیسایت خو کوم چې د اصل عیسایت نه مختلف وو او په هغه کې غیر فطری پابندیان موجود وي. نو خلک د مذهب نه بیزاره شو او دوی دا تحریک شروع کو د اصلاحي مذهب په نوم باندې. نو دا تحریک مارټن لوتر شروع کړو د دې لپاره چې خلک د پادریانو د ظلم نه ازادي حاصل کړي. په دوی کې دوی د مذهب نه انکار وکړو، بلکې دوی ویل چې د بایبل تشریح هر د بایبل د تشریح حق هر سړي سره دی چې په بایبل باندې ځان زده کړي. دغه شان د کله چې بیا دوی د بایبل مطالعه شروع کړله، دا مارټن لوتر په خپل باندې 100 اعتراضات کړیو او د کلیسا په دروازې ورته څوړند کړیو. او د وحي حکمرانانو هم دې تحریک مرګرتیا وکړه، ځکه هغوی هم د پادریانو نه تنګو. نو معاشره د پادریانو د قید نه آزاد شوه. عوام د کلیسا او د بایبل او د پادریانو نه لري شو. نو مزه په مزه د الحاد په فتنه کې اخته شو. نو اوله وجه هغه د کلیسا ظلم او جبر دی. خدا خبره یاد ساتئ چې د مغرب کې کله د کلیسا باچوي وه، په مغرب کې چې کله د کلیسا باچوي وه، نو دا د دوی خرابه او تاریکه زمانه وه. او کله چې وجه سوه ولی تاریکه زمانه وه چې پادریانو دوی تعلیم ته نه پرېغوستل. پادریانو به دوی ته ویل چې تاسو څونه ناول یاستئ، دومره خدای ته نږدې یاستئ. دوی به هغه وخت کې ناخوانده وو، دوی د جهالت په تیارو کې پراته، دوی د ژوند تیرولو د اصولو نه دا نو خبر. دوی داسې وو چې بالکل بس هغه د انسانیت په لاندې درجه کې د یورپ خلک پراته وو. په هغه وخت کې مسلمانان ترقی یافته وو، ځکه فلیپس دا یو مشهور پروفیسر دی، د تاریخ عرب په نوم باندې یو کتاب دا اوس په اردو کې چاپ شوی دی او موږ سره هم موجود دی. هغه کې د لیکلي دي وایي هغه د بني امیه په زمانه کې چې بالکل هغه د اولی صدۍ خبره ده، وایي مسلمانانو به خپل سکې مهرواله ډیزاینونه به په خپل سکو جوړول او کلیسا سره دا شی نه نو. وایي مسلمانانو به داسې ریشمیل لباس اغوستو چې دوی سره نو. دوی چې څومره ساینسي ایجادات دي او څومره څیزونه دي د سپین د مسلمانانو د اندلس د مسلمانانو نه یورپ ته منتقل کړو او دوی په نن برید تا وایي نه. دا خو هغه بالکل په تیارو کې پراته ناخوانده وو، د جهالت په انتها کې. دوی د خپل ژوند د صفایي د خپل جسم د صفایي په باره کې د دوی دا نظریه و چې ته څونه ناولې دومره به ته خدای ته نږدې. نو هغه زمانه د دوی تاریکه زمانه وه. او کله چې دوی د کلیسا نه آزاد شول، نو بیا د دنیا په لحاظ باندې دوی ترقی وکړه. نو د هغوی نوي نسلونو دا ویل چې مذهب د ترقی د لارې مذهب د ترقی په لاره کې خنډ او رکاوټ دی. او نن سبا دلته هم داسې خبرې کیږي چې مذهب د ترقی په لاره کې خنډ او رکاوټ جوړ شوی دی. نو چرته د عیسایانو خود ساخته دین او چرته د اسلام پاک دین. نو اسلام په خود ساخته مذاهب، نو اسلام په خود ساخته عیسایت باندې قیاس کول دا ډیر جهالت دی. داسې ویل پکار دی چې د عیسایت خود ساخته مذهب د ترقی د پاره رکاوټ دی. اوس دا په اسلام باندې قیاس کول دا ډیر لوی ظلم دی، ځکه د اسلام قوانین الله رب العزت په خپل مقرر کړی دي. کله هم د اندلس کوم چې موجوده سپین دی دا د مسلمانانو په لاس کې چې ټول مغرب ته ترقی رڼا حاصلوله. هلته خو اسلام حکمرانی وه او هغوی سو ترقی یافته وو. نو دا خبره د دوی غلطه ده چې دوی وایي مذهب د
څه شی دی د ترقۍ رکاوټ دی نه. مذهب اسلام چې دی دا د ترقۍ ضامن دی. موږ چې کله کم وخت پورې په خپل اسلام باندې عمل کوو او کولو زموږ مشرانو نو ترقی یافته وو. نن هم الحمدلله چې کم خلک کم قومونه په مسلمانانو کې هغوی په خپل مذهب باندې څومره عمل کوي عمره هغوی کامیاب به وي. د دنیا کامیابي به ورسره وي او د آخرت به وي. نو اوله وجه چې دا هغه د کلیسا نه څه شی دی وجه د کلیسا ظلم او جبر دی. دویمه خبره چې دا هغه د الحاد د خورېدو هغه د ساینس ترقی ده. ساینس د خارجي اشیاء نه بحث کوي. دوی د مشاهده او تجربه په بنیاد خبره کوي. نو ساینس اول سوچ کوي بیا مشاهده کوي خارج کې چې کوم سيزونه دي نو د دوی په ذهن کې چې سراشي صرف هغه مانی. نو دوی چې کومه تجربه کوي لکه ساینس وایي د ساینس قوانین د مشاهده او تجربه نه ثابت دي. کله چې د مشاهده او تجربه دا خبره مشهور شوه چې په هر څیز باندې به تجربه کې او مشاهده وکې نو دا یو نفسیاتی مسله جوړه شوه چې د هر څه پیژندلو اعلی هغه مشاهده دا وکړي شي یا د تجربه را کې راولي. نو کله چې دا خبره په مذهب باندې راوستله نو په مذهب کې خو د تجربه او مشاهده خبره هو نه کیږي. دلته هو د غیب په خبرو باندې یقین کول وي او دوی دا قوانین جوړ کړل چې د هر شی بیا مشاهده کې یا به تجربه کې راولي. نو مشاهده کې کراله دا چیز به ثابت او که مشاهده کې رانه دا چیز به نه وي ثابت. نو دلته دوی د مذهب نه انکار شروع کو او د الحاد په لار روان شو. او دا غلطي زمنګ د دیسی ملحدین دا هم کوي. دوی وايي موږ ته هغه وخت پورې وي تاسو سره مذهب نه منو موږ تاسو سره خدای نه منو نعوذ بالله چې موږ له ثابت نه کی. نو د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې ثابت معنا دا ده چې ته موږ ته الله وخایا. نو دا یو بنیادی غلطي ده. د یو شی د ثبوت لپاره د هغه مشاهده کول نو دا خبره نه ده ثابت. څنګه چې ثبوت په مشاهده سره راځي داسې په خواص سره راځي داسې په عقل سره راځي او داسې په رښتونو خبر سره هم راځي. نو دا ساينس هم د الحاد د خورېدو یو ذریعہ ده. او نن سبا خو دوی ډېر اعتراضات کوي د ساينس په بنیاد باندې کوي. خو دوی نه موږ یو سوال کوو د ملحدینو نه. موږ وایو مذهب غیر مادي سیز دی او دا د ساينس د مادي علومو د دسترس نه ماورا دی. ساينسي علومو ته حق نه دی حاصل چې په مذهب باندې اعتراض وکړي. ولی مذهب خو د ماده نه بحث نه کوي او ساينس خو په تجربه خبره کوي. نو تجربه کله کامیاب شي او کله ناکام شي. د مذهب یو خبر هم نه ده ناکامه. د مذهب عقیده نه بدلیږي. د اول نه چې الله رب العزت کوم عقیده بیان کړي موږ د قرآن کریم کې او حدیثو کې موږ د بیان شوی ده هغه نه بدلیږي. د ساينس ایجادات مخکې تاسو اوس وضاحت وشو. مخکې یو نظریه و د بطلېموس یو نظریه و د فیثاغورس بل نظریه و. اوس هغه نظریه بدل شوې. د قدیم فلسفو نظریه و چې ماده چې د قدیم ده جدید فلسفه وي چې ماده د بیگ بینګ په وجه پیدا شوه. نو زه دا وایم موږ دا وایو چې مذهب غیر مادي سیز دی. دا د ساينسي علومو د دسترس نه ماورا دی ځکه ساينسي علوم خو د ماده نه بحث کوي. دوی وایي د ازمکه گردش کوي. د ازمکه دوه قسمه گردش کوي او دا ماده ده. د دې باره کې تاسو علم درکولای شي. دوی وایي دا څومره سیاري چې دي دوی خپل کې یو بل سره سدي د کشش ثقل په وجه بل ځان ته راخل کوي. دا ماده ده. نو دا ماده په باره کې هوتا ته ساينس وضاحت کولای شي خو مذهب خو غیر مادي سیز دی. نو دا د غیر مادي سیز ته دا حق نه دی حاصل چې په غیر مادي سیز باندې اعتراض وکړي. لکه یو څوک اعتراض وکړي چې دا ذهن تیز دی او رڼا تیز ده او دا سوال د سره غلط دی ځکه ذهن غیر مادي سیز دی رڼا مادي سیز دی. نو داسې سوالات اکثر دوی د جهالت د وجه نه کوي. نو موږ دوی ته وایو چې مذهب غیر مادي سیز دی. دا د ساينسي علومو د دسترس نه ماورا دی. نو ساينسي علومو ته حق نه دی حاصل چې په مذهب باندې اعتراض وکړي. نو دا دویمه وجه وه چې هغه ساينس د ساينس په وجه اکثر او کوم خلکو د الحاد خور شوی هم د مغربي دنیا نه راغلی دی. د یورپ خلکو چې کله بایبل وکتو او کله دا ساينسي مشاهدات وکتل نو هغوی په شک کې شو چې لکه بایبل هغه کتاب نه دی. نو هغوی مذهب د الحاد په لاره روان شو. لیکن که چېرته د قرآن خبر راشي د اسلام او د قرآن خبر راشي نو الحمدلله ساينس چې نن ثابتوي 1400 کاله مخکې اسلام د هغې وضاحت کړی دی. د ساينس دا نظریه ده چې دا ځمکه دا سیارې د یو بل نه لرې کېږي ورځ په ورځ باندې جدا کېږي یو ورځ په ورځ باندې په ده کې پراخوالی راځي. وضاحت الله رب العزت مخکې کړی دی. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
دا په خپل هر یو منګه الله رب العزت وجه دا منګ پیدا کړی دا منګ دل سکو پراخواله ورکو موسیون منګ پراخ کو دا شان ته کې د ازمکه یو سیاره ده دا ګرځي وکل فی فلک یسبحون ټول فلکونه چې دي د ازمکه یو سیاره ده دا فلکونه چې دي د سکه د ګرځي دا ټول روان دي په خپل رفتار کې لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر دا مناسب ده چې د انور د سپوږمۍ نه مخکې شي یا سپوږمۍ د انور نه مخکې شي وکل فی فلک یسبحون دا هر یو ټول فلک چې دي سونه سیاره چې دا په خپل رفتار کې روان دي نن ساينس ثابتول کې اسلام مخکې وضاحت کړی نن ساينس ثابت کړه لکه زمونږ دا نظریه ده چې دا هر څه حادث دي قدیم فلسفو وویل چې ماده قدیم ده لیکن ساينس نن زمونږ نظریه ثابت کړه چې ماده چې دا حادث ده پیدا شوې ده د بیگ بینګ په وجه باندې نو الحمدلله د اسلام یو نظریه هم د ساينس او د ټکنالوژي خلاف نه ده او د خلک د یورپ د خلک چې ملحدین شو د الحاد د نظریه د خپلته نه را پیدا شوی او دا غوي کتابونو کې د دې نظریه خلاف خبرې وي د ساينس خلاف خبرې وي نو خلکو خپل مذهب په باره کې په شک کې شو خپل مذهب پرې غوستو لیکن اسلام دوی اسکله او د الحاد مقابله چې کوي دا صرف اسلام کوي د دې مقابله کې چې کم یو دین ولاړ دی هغه د غرونو په شان کې محکم دلایل لري مضبوط دلایل لري الحمدلله دوی چې نن ساينس نن یو خبره ثابته 1400 کاله مخکې به نبی علی السلام فرمایلی وي او د قران آیات هم موجود وي الحمدلله دا د اسلام د حقانت دلیل دی نو دا دویمه وجه د ساينس د علوم په وجه باندې دریمه د الحاد د خورېدو دریمه وجه چې دا هغه د مغرب د خلکو په ژوند کې د فلسفو او رسمونو رواج شو د مغربي دنیا چې کله د مذهب د قید نه آزاد شو نو په هغوی کې بعضی ذهینترین فلسفه پیدا شو لکه مخکې تاسو ته وضاحت وشو د 15مې صدۍ پورې مذهب غالب بیا چې کله په 15مې صدۍ نه وروسته دوی کې دا فلسفه را پیدا شو دوی دا نظریه پیش کړې هغه اکثر ملحدینو او د ملحدینو کتابونه چې ته ګورې اتوماتیکلی تا باندې پیدا کیږي ذهن به دغه طرف ته منتقل کیږي نو د دې فلسفو د فلسفو نه خلک ډیر زیات متاثر شو نو د الحاد په وجه باندې روان شو او دا وجه زو ځکه چې د دې دا وجه هم دغه وا چې دا فلسفه چې دوی به یو خپل کتاب وکړو بایبل یو خو به خپل نظریه کتله نو دوی به د خپل نظریه نه د خپل نظریه د دوی دا نظریه به دغه نه خلاف و د بایبل نه نو دوی به څه شو دوی به دهریان شو نو چې کله به دا مصنف به دهری شو نو بس بیا به څه شو وکړو نو دې وخت کې به د ذهن لاړو او دا به ملحد شو دا به چې کوم کتاب ولیکلو نو کتاب به چې بیا عوامو کتلو نو هغوی خو به بیا په خپل اتوماتیکلی ملحدان کېدل نو دغه یو درې وجوهات موږ بیان کړو دغه شانته کې د مغربي فکر او فلسفي دو درجی راځي یو د جدیدیت فلسفه ده چې د ماډرنیزم وي دویمه د مابعد جدیدیت فلسفه ده چې دا د پوست ماډرنیزم زمانه ورته وي او د پوست ماډرنیزم فلسفه ورته وي نو دا د پوست ماډرنیزم فلسفه ده د 20مې صدۍ فلسفه ده او د ماډرنیزم فلسفه چې ده د 19مې صدۍ پیداوار ده او د دې فلسفي نو دا کوم چې د ماډرنیزم زمانه شو او دا د هیومنیزم فلسفه ده نو د 300 کاله په مغرب باندې څوک حکومت وکړو او د دې اوس هم څه باقیات موجود دي په ماډرنیزم کې به ډیر شاخونه دي لذت پرستی ده روشن خیالي ده او داسې نور د ماډرنیزم بنیادی فلسفه چې دا د هیومنیزم فلسفه ده دوی وايي انسان آزاد دی دا آزاد کېدو مطلب دی چې انسان ته د انسان نه بالاتر بلکې قوت نشته چې دې ته دا وایي چې دا خیر دی او که دا شر دی بلکې انسان په خپله د خپل خیر او د خپل شر په تخلیق کولو کې آزاد دی نو په ماډرنیزم کې دا چې څوک په خپله خوښه مسجد ته ځي او که څوک په اعتراض نشي کولی او که څوک په خپله خوښه باندې څه کوي شراب کې دی باندې څوک نشي منع کولی او څوک په تنقید نشي کولی نو دا د هیومنیزم د فلسفې د سیکولریزم د شاخ په بنیاد وي دا خبره کوي هغه مذهب جدا شي دی او څه شي دی مذهب جدا شي دی او حکومت جدا شي دی هر سړی د خپل مذهب په باره کې آزاد دی که په مذهب باندې عمل کوي او که نه کوي نو دغه شانته کې په دې کې بیا یو بله دغه ده یو بله نظریه هم ده چې هغه د مساواتو فلسفه ده یعنی د هر یو انسان حقوق مساوي دي مطلب که یو سړی غلا کوي که شراب کوي که زنا کوي هغه هم برابر دی او که یو سړی جومات ته ځي مسجد ته ځي دا هم برابر دی نو وایي د حقوق د ښه او د بد د دې مساواتو د فلسفې په بنیاد باندې د ښه او د بدو تمیز ختم شو ځکه یو انسان آزاد دی دا د خپل خیر او شر پیدا کولو کې د بل چا ته محتاج نه دی دا چې څه فیصله وکړي او څه ووایي
او چې وایي چې دا څیز ښه دی نو دا ښه دی، او چې وایي دا بد دی نو دا بد دی. نو دا د افضل او دا د غیر افضل د ترجیحاتو دا سیستم یې څه کو، دا یې ختم کړو. دوی وایي دا دواړه دا د معاشرې په اعتبار سره یو شان دي. لکه څنګه چې موږ وایو ګوره موږ مسلمانان وایو لکه دا ډېر ښه انسان دی، دا یو نظریه موجود ده که نه، او موږ وایو دا بد انسان دی. نو دا ترجیحات هغوی ختم کړو. دغه شانته کې په دې کې چې بیا دا دریم دور راغی د ترقۍ نظریه چې کله راله، نو ترقي بیا وایي د ترقۍ د نظریې په باره کې بیا دوی وایي هر یو انسان د خپلو خواهشاتو چې څومره حاصلولی شي هغومره دا ترقي کولی شي. ځکه انسان د خپل خیر او شر پیدا کولو صلاحیت لري وي. ځکه خو چې څومره د ساینس علوم دي په دې باندې دوی زور ورکوي چې څومره ډېر څیزونه ایجاد کړی شي. نو ساینس کوشش کوي چې څومره څیزونه دي څومره د انسان خواهشات زر تر زره پوره کړی شي. نو د ماډرنیزم د فلسفې مذهب چې دی نو د مذهب بالکل معدوم کړو. نو د یورپ په معاشره کې دا فلسفه بیا اوس دا فلسفه په ټوله دنیا کې څه ده دا په خورېدو ده. زمونږ په معاشره کې هم داسې خلک شته چې د ماډرنیزم طرفدار دي. دوی هم غواړي چې هر یو انسان آزاد کړي څوک او اوس دوی بل ناره چغه هم وهي وایي میرا جسم میری مرضی او داسې نورې خبرې هم کوي. دوی وایي هر یو انسان وایي دا آزاد دی، په بل چا د تنقید نه کوي. مذهب ذاتي معامله ده. دا څیزونه د ماډرنیزم د فلسفې د سیکولریزم د شاخ په بنیاد باندې دوی کوي. بیا د ماډرنیزم په رد کې مابعد جدیدیت فلسفه ده، نو دی نور کار هم خراب کو. دوی وایي دا کوم چې د هیومنیزم فلسفه ده د ماډرنیزم فلسفه، دوی وایي ازادي ده او دا مساوات دي. نو دوی وایي مذهب هم څه اصول لري او دا د ماډرنیزم دا فلسفه چې ده دا هم څه اصول لري. نو دا مابعد جدیدیت فلسفه هیڅ هم نه لري. نو د پوسټ ماډرنیزم یا مابعد جدیدیت فلسفه چې ده دوی وایي دا کوم ژوند چې دی بس همدا تېروئ، په دې کې څه نظریات څه افکار یا څه اصول یا څه قواعد یا کوم زواید هیڅ هم پکې نشته دی. دوی وایي هیڅ یوه نظریه په دنیا کې نشته دی. دوی وایي هیڅ یوه نظریه په دنیا کې نشته دی. صرف بس رښتیا وایه، نه مذهب شته دی او نه ماډرنیزم شته دی، بس رښتیا والی کوه. کوم چې ته غواړې، کوم چې ته رښتیا ګڼې هغه رښتیا دی او کوم چې ته دروغ ګڼې. او دې عقیدې او نظریې مذهب ته نور هم نقصان ورسو. نو خلاصه دا شوله چې مابعد جدیدیت هم د الحاد د خورېدو لویه ذریعه شوه. څنګه چې ته څه ګڼې ستا خوښه وي هغه کوه. نو دغه شانته کې دا یو څو وجوهاتو چې کوم موږ تاسو ته بیان کړل د الحاد د جدید الحاد د پیدا کېدو وجوهات، یو د کلیسا ول د کلیسا ظلم او جبر، دویم نمبر د ساینسي علومو ایجادات، دریم نمبر د یورپ په معاشره کې د فلسفو رواج کېدل، چالته دا فلسفه پیدا شو اکثر پکې ملحدینو. او دغه شانته کې دا مابعد جدیدیت فلسفه هم د د لپاره یو بنیاد وګرځېدو. اوس په موجوده زمانه کې تقریبا د الحاد دا نظریه په ټوله دنیا کې خوره ده او دا چې دې نه څوک متاثره کېږي نو دا د نوجوانان کم عمر هلکان د 15 کالو نه واله تر د 15 کالو پورې هلکان د دې فتنې نه متاثره کېږي. د دې مقابله کول دا د ټولو مسلمانانو ذمہواري ده چې دې دپاره څه وکړي، دا زده کړي، د دې بنیاد نه ځان خبر کړي. زموږ دا درسونه انشاءالله د دې دپاره هم دي. موږ په دې باندې په تفصیلي درسونه کړي دي او دې باره کې موږ الحمدلله مقاله د دجدیدالحاد پښتو ژبه کې چاپ شوې ده، اردو کې د خیره کار پرې روان دی. زما بل کتاب دی زما مذهب ولې نه پرېږدم، هغه هم یو مفید کتاب دی، 570 صفحې کتاب دی. انشاءالله هغه به هم زر تر زره چاپ شي. دعا کوئ چې الله ول اسباب برابر کړي. او بل دا درسونه چې اورئ نو دا مخکې شیر کوئ د دې دپاره چې کم مسلمانان په دې فتنه کې اخته دي چې هغه مسلمانان د دې فتنې نه خلاص شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.